دې په گہرائی کې چې تاسو ځان پوي کوي نو بیا د دې آیت په خوند باندې تاسو پوي شئ چې دا څومره خوندور آیات ده. اول تاسو د یری او د حزن د کیفیت تاسو وګورئ. حزن ویل کېږي غمجنی ته، فکرمندی. زمونږ په دې ماحول کې چې دانون تاسو بدل کړئ نو ټینشن، ډیپریشن دا شونه تاسو مخه تراولې دې ته ویل کېږي حزن، غمجن، پریشان. سبب څه کیږي، رزق ته څه کیږي، اولاد ته څه کیږي، دا به څه کوو، دا به څنګه شي وغیرہ. دا ټول په حزن کې راځي. معنا خوف، یرا. نو دا بشونه واړه معنی مفسرینو کړی دي، دنیا سره هم تعلق لري او آخرت سره هم تعلق لري. دوړو سره تعلق لري، حزن او خوف دوړو سره. دنیا کې لکه ما تاسو ته ویلي مستقبل باره کې پریشانی، کاروبار باره کې پریشانی، صحت باره کې پریشانیاں دي، نو شل پریشانیاں دي. خوف زموږ څنګه چې زموږ په وطن کې د خوف یو کیفیت تیر شوم د غرنګي اوسمي ډاکو دي، غل دي او وغیرہ. نور د عزت خطر هم هر وخت موجود وي او د حیا د غلط خطر هم موجود وي او نور هم داسې یو پریشان کونه ژوندۍ وي چې کله امن نه وي. د دې مقابل کې به امن ده نو یو خدای دنیا د پاره ده. د دې پورې خدای سو پوي شو ان شاء الله. ویم چې کم ډیره زیاته ضروری ده یا اکثر علماء کرام داغه معنا یا داغه انتباه کړی دی، هغه آخرت سره تعلق لري. دې لپاره د آخرت هغه خوف مخې تراوستل د ضروری دي. هغه د دې آیتونه ډیر زیاتی او ډیر زیات ټول خبره کوي نه ځکه چې ورسته بل د اهم موضوع د غیبت ان شاء الله نن خبره کوو. الله تعالی توفیق راکړي. الله تعالی فرمایي ان زلزله الساعه لشیء عظیم. زلزلہ د قیامت ډیر لوی شی ده، ډیر خطرناک شی ده. هر حامله خذب حمل اوغورځي، ماشومان به پکې بوډا شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر سړی به په خپلو کې پټ وي د خپل عمل مناسبت سره. څوک به د خپل ګټو پورې، څوک ګټنو پورې، څوک سینې پورې، څوک بدیده پورې په خپلو کې نو سترګه برخته شي وي 1 کیلومتر براغلي، 1 کیلومتر براغلي. او خلق به بربندي خطیب وي او هیڅ څوک به د خپلوانو یا د ورونو د مور او د پلار. الله تعالی سورته عبس کې الله تعالی فرمایي چې نه به خځې پښتنه کولې شي، نه به د بچي پښتنه کولې شي، نه به د مور او نه به د پلار کولې شي. دا یو خوفناک یو هیبتناک ژوندۍ وي. بیا چې عمل نامه تقسیمیږي نور هیبت وي چې هغه باندې سیدا هغه باندې پولیس رات باندې هغه به نور زیاته پریشانی وي. حوض کوثر ته وردل به نور زیاته پریشانی وي. ممدا کرنګي هر یو شی، هر یو پهلو او 50,000 سال وږي. دې لپاره د قیامت د سختی لګ تاسو مخې ته حاضر کړئ. بیا تاسو د آیات بیا واورئ چې الله فرمایي چې دې مؤمنانو باندې چې چا نیک عمل کړی وي لا خوف علیهم نبیروی ولا هم يحزنون بغمجن، نه به پریشانی. هغه سخت غمجن ورځي کې بده غم نه وي، دی به خوشاله وي، دی به مطمئن وي، دی به مطمئن وي، دی باندې پریشانی چې ما سره بچ کیږي، دی مطمئن په خپل ځای باندې. دې تباره یو دو آیتونه ګورو چې تاسو نورم پوه شئ. سوره یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 62 62. سوره یونس سوره نمبر 10 آیت نمبر 62 آیت نمبر 62 د سورت یونس. هغه کې الله فرمایي دوش بتم نمبر آیت الا خبر شئی ان بشکا اولیاء الله دوستان د الله تعالی لا خوف يرب نبی علیہم بدوی باندې ولا او نب هم دوی يحزنون غمجنی غم بنکئی غم و حزن بنئی. چا باندې اولیاء الله باندې. اولیاء اولاد سکتی هر یو مومن چې عمل صالح کړی وي بزا اولیاء دا ولی دی الله دوست دی. لکه چې الله دوست ان ولی الله الذين امنوا ولیان هغه دي چې ایمان وروړي. اوبه ولی اولیاء هغه دي چې ایمان وروړي د نیک عمل کړي. بل ده سوره فصلت سورت نمبر 41 پارا نمبر 24 سلروشتمی سپاره کې یو څلوختم نمبر سورت سلروشتمی سپاره کې 24واں پارا کې 24 نمبر سپاره کې سورہ فصلت سورت نمبر 41 آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 درشم آیت نمبر درشم. هغه ځکه الله تعالی د دې بل ډېر بهترین انداز د آیتونو زو مشته تاسو باندې راړوم د سورہ فصلت ډېر زیات برابر دي په دې مؤمنانو سره.
ان الذين بشکا کسان قالوا چغی وای نیویلی دي ربنا الله رب زمون الله دے اختیار مو الله تور کړی دی قانون بد الله وی فیصله بد الله وی رب معنا می تاسو ته تفصیل سره کړی و ثم استقاموا بیا قائم شول ټینګ شول کلک شول ثابت قدم شول استقامت اختیار کو دغه چې الله تعالی وای نو دشمن خو دې نه پریدي بیا شیطان کفر نن سبا امریکا د شیطانانو سردار هغه ته چته پریدي دې خبره ته چې ته الله تعالی وای رب زه یم همدا غرنګ فرعون ویل چې انا ربکم الاعلى زرب یما قانون به زمای همدا کرنګ دی وای قانون به زمای نو چا چې الله ته ویلي چې قانون بستای بیا به دې خبره کلک شو ځکه مشکلات برازي پریشانیاں برازي خدای غي باوجود دې کلک ته خپل خبره باندې چې الله ته خپل رب ویلي دي نو بیا به څه چلوي تتنزل عليهم الملائکه راضی په دې باندې فرشتي اطمینان د پاره او ورتوایب الله تخافوا ما یریږي تاسو ولا تحزنوا او غم مکوي وابشروا او خوشاله اوسئ یعنی زیر واخلی بالجنت بجنت یعنی د جنت التي اغا جنت کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کړی شي تاسو سره الله وعده کړی دا دنیا کې هم د اطمینان ور کوي تاسو کې الکی ورته او آخرت کې د قیامت په ورځ به هم فرشتہ ور سره وي ملګری وي باقاعده د تبع اطمینان ور کوي ته پریشان کیږي تر بار جنت ته تو ولي خپای او بیا نور انعامات بیا چرته د قیامت ذکر راشي ناغه کې ان شاء الله تاسو بیا پوي کما نو چې کله دا خوف او حزن دا شونه انسان ته د قیامت په ورځ مخې ته نو بیا دا ډیره لویه خوشخبری ده چې ایمان او عمل صالح کوا تا ودی بیت یاره نه موږ کنه کې دنیا کې هم کله چې الله تعالی باندې ایمانی نو هغه خوف یره هغه په انسان باندې نه ځکه مطمئن وي د الله تعالی په دې قانون باندې